MSY टीवी चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, यहाँ से सब्सक्राइब करें और इस बिल के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें कि वीडियो आप देख सके सबसे पहले। دا موږ څخه یو سمپل روم دی 3D فارم کې دی. اوس په دې باندې موږ چت اچول غواړو، سلیب اچول غواړو په دې باندې سلوپ شکل کې، څنګه چې د غرایزو علاقو کې سلوپ چت استعمالیږي د جونګړ ټایپ، نو هغې ته په آټو کیټ کې 3D پیس وایي یا د 3D پیس کمانډ په ذریعه باندې موږ په دې باندې سلوپ اچولی شو. په سلوپ کې بیا دوه قسمونه دي، یو ته 1.3D پیس وایي او بل ته 2.3D پیس وایي. د دې به موږ ټاپ ویو ته راشو، 2D وایر فریم باندې به کلیک کو، ایل به انټر کو د لاین دپاره. د دې میډ پوینټ نه به پرپینډیکولر یو لاین راولو. همدغه طریقې سره به د دې میډ پوینټ نه د دې میډ پوینټ پورې هم یو لاین ډرا کو. اوس به دا دواړه لاینز سلیکټ کو چې د دې موږ ساوث ویسټ آیسومیټریک ویو وګورو، دا دواړه لاینز موږ څخه ښکته پراته دي. بیس کې دا دواړه لاینز به سلیکټ کو، چینج پی پار پراپرټیز ای پار الیویشن او د نارمل هایټ نه به دا موږ لږ سیوا الیویټ کو چې موږ څخه په چت کې لږ سلوپ پیدا شي. مثال په طور دی زه 18 فوټ هایټ ورکوم، له شیډ ورکوم. دا اوس موږ څخه لاینز الیویټ شوي دي. دلته کې ما کلر چینج کړ. اوس د سلوپ دپاره چې کوم کمانډ استعمالیږي هغې ته ویلی شي 3D پیس، شارټکټ کې 3F انټر. د دې میډ پوینټ نه به سټارټ کو تر دې کارنره اپوزیټ کارنر او واپس به هماغه پوینټ ته راشو. همدغه طریقې سره به څومره پوینټس چې دي دا به موږ ټول واخلو د هر یو سایډ. اوس به ترې نه دا لاینز ډیلیټ کو. دا موږ څخه 3D پیس شه، دې ته 1.3D پیس وایي. اوس راځو 2.3D پیس طرف ته. یو لاین به هماغه طریقې سره د میډ پوینټ نه ډرا کو. د دې لاین نه به اپسیټ واخلو تقریبا 5 فوټ، 5 فوټ یو سایډ ته او 5 فوټ بل سایډ ته. دې لاینز په میډ پوینټ باندې به یو بل لاین ډرا کو. دا درې واړه لاینز به ترنه ډیلیټ شي او هماغه طریقې سره دا لاین به الیویټ کو. پی بار پراپرټیز ای بار الیویشن او 18 فوټ الیویشن دی له ما ورک. 3F او انټر. د دې پوینټ نه به سټارټ کو، واپس به هماغه پوینټ له راولي.
साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू शेड बोर को دا موږ څخه 2.3D پیس شي. دا موږ څخه اوس یو نارمل سمپل کمره بعضې چتونه به تاسو صحیح کړي چې د هغې نه چت لږ بهر سایډ ته راوتی ایکسټرا ایریا یې کور کړي د دې لپاره چې لږ شیډ یا چجه غونته جوړه شوي ورسره. اوس که فرض کړه د دې سایډس ته موږ هماغه چجه یا شیډ جوړول غواړو د دې ټاپ ویو ته به راشو 2D وایر فریم او یو ریکټینګل به واخلو بالکل د دې ایگزیکټ ایریا د پاسه. د دغه ریکټینګل نه به اپسیټ واخلو شیډ چې موږ څومره کلاو راوستل غواړو. مثال په طور زه 2 فوټه کلاو راوستل غواړم زه به 2 فوټه اپسیټ واخلم د دې ریکټینګل نه. اوس هغه د کمرې د پاسه چې ما کاونټ راکړی و هغه به ډیلیټ کو. साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू دا ریکټینګل ښکته پروت دی دا به سلیکټ کو چینج پی پر پراپرټیز ای پر الیویشن او د دې کمرې چې څومره هایټ دی هغې مطابق به دا مونږ الیویټ کو. اوس په دې ځای کې مونږ باکس کمانډ اخلو خو د کمرې د پاسه نه د دې ریکټینګل له پاسه باکس د دې ریکټینګل اپوزیټ کارنرز 6 او انټر. دا موږ سره د دې چار چاپیره شیډوم جوړ شو. دا مونږه خاص یو سلیکټډ سایډ ته هم جوړولی شو که چار چاپیره مونږه راوستل نه غواړو دا مونږه یو سایډ ته یا دو سایډونو ته هم جوړولی شو. اوس فرض که مونږ وو چې صرف د دې ډور د پاسه لږ شیډ جوړو دلته کې به ال انټر چې څومره شیډ تاسو راوستل غواړئ هغه عمره به لاین واخلئ. فرض که زه 2 فوټه راوستل غواړم نو ما 2 فوټ لاین واغسته. هم په دې ځای کې به د دغه ایریا باونډري واخلئ او دا به ایکسټروډ سلیکټ آبجیکټ 3 انچ او انټر. साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू और दीजिए ना बता मूव को दा लाइन्स बता दीजिए ना डिलीट. साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू और शेड वर्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. دا موږ څخه یو 2D پراجیکټ دی. اوس موږ د دې ډرایینګ فرنٹ الیویشن او سیکشن ډرا کوو. ال انټر کو د لاین دپاره د دې ډرایینګ نه لاندې دې ځای کې موږ یو فرضي لاین ډرا کوو چې د ډرایینګ او د لاین په منځ کې دا فاصله د 11 فوټ نه سیوا وي او قوانین. اوس پر دې لاین نه موږ اپسیټ واخلو 11 فوټ 11 فوټ اپسیټ ته موږ دې لپاره واخلو چې موږ څخه سټینډرډ هایټ چې د والز کم دی هغه 11 فوټ دی. اوس په دې ځای کې ال انټر کو د لاین دپاره او د ډور چې کوم څخه ایریا ده د هغې یو کارنر به موږ لاین را واخلو او د لاندیني لاین پورې به بالکل سټریټ لاین ډرا کړو. همدغه طریقې سره د دې بل پوینټ نه د وینډوز نه به موږ د یو سایډ نه او د بل سایډ نه لاینز ډرا کړو. همدغه طریقې سره د دې بل سایډ نه هم
د دې نه پس مونږ دې کې دا سیوایي چې کوم لاینز راغلي دي دا به مونږ ټریم کو او دا بهرني چې ډرایینګ کې کوم لاینز پاتې شي دا به ډیلیټ کو. اوس په دې ډرایینګ کې دا مونږ څخه ډور ایریا ده دا یوه او دا دوه چې دي دا مونږ څخه وینډوز دي. اوس دې کې مونږ لومړی د ډور چې کوم سټینډرډ هایټ دی هغه هغومره افسیټ اخلو او انټر د افسیټ دپاره او ډور سټینډرډ هایټ مونږ څخه 7 فوټ دی د دې نه مونږ 7 فوټ افسیټ واخلو بره سایډ ته. اوس ټي آر ډبل انټر او د دې نه به دا سیوایي لاینز ټریم کو. دا لاینز چې دي دا به ډیلیټ کو. دا دوه ایریاز مونږ څخه د وینډوز دپاره پاتې شو. دې کې مونږ افسیټ واخلو د وینډو دپاره. وینډو مونږ څخه د ځمکې نه 3 فوټ اوچتی دې کې مونږ 3 فوټ افسیټ واخلو دې سایډ ته هم او دې سایډ ته هم. اوس چې څومره وینډو مونږ پرېښودل غواړو نو هغومره به افسیټ واخلو. فار ایگزامپل مونږ 5 فوټ وینډو پرېښودل غواړو نو 5 فوټ افسیټ به واخلو. دې نه هم دا سیوایي لاینز به ټریم کو. دا موږ څخه د وینډوز ایریاز پاتې شو. اوس په دې کې موږ د ډرایینګ د ایریا چې کومه ده دا سپیسیفای کوو نو د دې کارنر نه به یو لاین ډرا کو دې سایډه پورې او دغسې دې بل طرف ته ټي آر ډبل انټر دا موږ څخه فرنٹ الیویشن شه د دې ډرایینګ. دا موږ څخه مین وال دی دا دوه ډورز په فرنٹ باندې ښکارېږي او دوه وینډوز. په دې وینډوز کې موږ بیا ضرورت مطابق پارټیشنز هم شو کولی شو چې کم ډیزاین والا وینډو لګول غواړو. دغسې دا اوس موږ څخه سنګل ډور ډیزاین شو کوي که په دې کې موږ ډبل ډورز لګول غواړو دې کې موږ به میډ پوینټ باندې پارټیشنز شو کولی شو د لاین په ذریعه باندې. دغسې دا موږ څخه چت ایریا شو کوي سلیب او دا چې دا پلور. په دې کې موږ خپل سټینډرډ سایزونه مینشن کولی شو. مثال په طور زه چت یا د سلیب سایز مینشن کوم افسیټ په واخلم 6 انچ د سلیب دپاره او بیا افسیټ اخلم د پلور 4.5 انچه 4.5 انچ دې پوینټ نه هم دې سایډونو ته هم. اوس په دې کې زه ډیفرنٹ مټیریلز هم اپلای کولی شم. دې کې جال اپلای کولی شم دې کې بریکس دغسې دې کې کنکریټ او په پلور کې ټایلز وغیره یا دې کې مونږ فرش شو کولو لپاره کنکریټ اپلای کولی شو. فرض که مونږ دلته کې په سلیب کې کنکریټ شو کو نو هغې لپاره ایچ انټر کو سواچ باندې به کلیک کو او دلته کې به کنکریټ سلیکټ کو اوکې ایډ یا پیک پوینټ او د سلیب د ایریا کې به کلیک کو انټر او پریویو. دا موږ څخه په دې کې کنکریټ شو کیږي انټر او اوکې. دغسې د فلور ایریا کې مونږ ټایلز شو کولی شو. ایچ انټر کو د هیچ دپاره سواچ باندې به کلیک کو او دې کې ډیفرنٹ ټایپس آف ټایلز پراته دي چې کوم یو ستاسو خوښ وي هغه سلیکټ کولی شئ اوکې ایډ یا پیک پوینټ دا درې واړه پوینټس به واخلو انټر او پریویو. دا موږ څخه ټایلز شو په دې کې انټر او اوکې. همدغه طریقې سره موږ په دې وال کې بریکس هم شو کولی شو یا ګریډینټ هم په دې کې اپلای کولی شو. فار ایگزامپل زه کلر دلته نه چینج کوم
اوکې اوس دا ما څخه په دې کې ګریډینټ شه دغسې زه په دې کې هیچ هم اخیستی شم د بریکس سواچ او بریک اوکې ایډ یا پیک پوینټ انټر او پریویو دې طریقې سره مونږ په دې باندې هیچز